دا الله یره او خوف داسې اوسې دی چې همیشه دپاره انسان د ګناه نه بچ کوي او نیکو اعمالو طرف ته ور آماده کوي. داود طائی رحمت الله علیه یو بزرگ دی، دته یو کس ورغی ورته ویل چې لږ وصیت راته وکړه چې په هغې څه عمل وکم. وس دی به کوم یو وصیت کوي؟ وصیت د صرف په دوو خبرو کې دوو ټکو کې وکوي، اتق الله، دا الله نه یره کوه، د خدای نه یریږه. ځکه دا داسې یو جامع خبره ده چې یو د انسان له پکار دی چې دی د الله اوامر کم احکامات را سر ته رسي او کم چې منهیات یې الله د انسان د سره منع کړی د هغې نه بچ کېږي. به الفاظ دیگر د ګناه نه ځان بچ کوي او نیک اعمال کوي. نو د دې دواړو څیزونو دپاره چې دی نو د الله یره او تقوا دا یو ډېر مؤثر سبب او مؤثر څیز دی چې د خدای یره ونه انسان به د ثواب کار نه پرېږدي. وسره یو انسان سره د خدای یری او د سحر مونځ له نه راپاسي، د یو انسان سره د الله یری د څنګه بیا روژه نه نیسي او دغه شانتې د ګناه نه بچ کېدل چې د یو انسان په زړه کې د الله خوف او یری او تقوی نو دی به څنګه ګناه طرف ته به د لاس ورځي او میلان به دی ګناه ته کوي. نو ده ورته اتق الله، د الله نه ویرېږه. په دې وجه باندې د کم یو انسان زړه ته چې خوف خداوندي راغی نو خود به خود د اوامرو طرف ته مایله کېږي، کم چې د الله احکامات دي د منهیاتو نه دی بچ کېږي. ځکه الله پاک خپل ولی هم په قرآن کې دې ته ویلي چې هغه کې تقوا او د الله یری. الله فرمایل ان اولیاءه الا المتقین، دا الله اولیاء چې کم دی نو دا متقیان دي. او دغه شان الله فرمایل الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دا الله اولیاء چې پریو بنه سیره او نه بس غمی. الذين آمنوا وكانوا يتقون، دا الله اولیاء سوق دي کم هغه خلک چې ایمان راوړ او دیو تقوا او د خدای نه یره کوي. بس دا اولیاء دي. د دې سره مونږ ته اندازه ولګېده چې د الله دا خوف په د خپل زړه او ذهن باندې تواري کول دا انسان د ګناه نه بچ او اوامرو طرف ته انسان راکاږي، خود به خود د الله ولی شو. ولی څه ته وایي؟ خو چې د خدای څه حکم یې هغه سر ته رسي او خدای رسره منې کړی د هغې نه منې کېږي، دې ته ولی وایي. په دې وجه باندې الله قرآن کې ډېر غټ غټ انعامات په دې باندې ایښودي چې کوم یو انسان د الله نه یریږي او د الله د یرې په وجه باندې ګناه ترکي او نیک اعمال کوي نو قرآن کې په دې باندې ډېر لوی لوی انعامات دي. او انشاءالله دغه انعامات ذکر کوو نو موږ ته به دا اندازه هم ولګي چې نن سبا دا انسان د مصایبو سره مخ دی. د دې اصل وجه دا ده چې د زړه نه د الله یره وتې ده. نو الله قرآن کې وفرمیل ومن یتق الله یجعل له مخرجا، کم یو انسان چې د الله نه یریږي یجعل له مخرجا، الله به د مشکلاتو په ټیم کې دته د نجات لاره راوباسي. انسان د مشکلاتو سره مخ دی، بیماری ده، انسان د مشکلاتو سره مخ دی، وبا ده، نن سبا چې کومه وبا شروع ده، انسان د مشکلاتو سره مخ دی، قرضې دي پې یا نور داسې مصایب او تکالیف دی پې او د ده راوتو څه لار ترې نشته. را انسان دننه لکه د مرغۍ په شان پنجره کې تاویږي. د هغې اصل وجه دا ده چې د انسان کې تقوا نشته، د خدای یره نشته. نو الله لوز وکړه زمونږ سره وعده وکړه چې ومن یتق الله، څوک چې د الله نه یریږي یجعل له مخرجا، الله به د مشکلاتو په ټیم کې د آسانۍ لار راوباسي، د مصایبو نه به د وتلو لار د الله راوباسي. په دې وجه دنیا کې واقعات موجود دي چې کم یو انسان د خدای نه یره کړې ده او د الله د یرې د وجې نه یو ګناه پرېښودی دی، الله د ته لارې د آسانۍ را ایستلي دي. یو کس دی ابن خریف رحمت الله علیه دی وایي زما پلار به د کپړې کار کو او زمونږ زمانه کې یو مشهور دلال و د هغه نوم احمد ابن حبیبو. دلال دی ته ویلی شي چې هر انسان سودا خرڅولو باندې نه پوهېږي. یو سړی ځمکه خرڅوي خدای پرې نه پوهېږي، بچی خرڅوم څنګه یې خرڅوم،
یو دلال چې کم دی هغه سره ګاکونه وغیره دا ولا خرڅږي. نو مشهور دلال چې کم دی احمد ابن حبیب دله زما پلار کپړه ورکړه، ورته وی چې دې کپړه کې یو تان دی، نو دا تان چې دی نو دا عیبجن دی، د دې نه مز نه تارونه وتیري، او کله چې مشتری دا مبیع یعنی دا تان اغسته نو ته به ورته د دې د علت او د عیب وښې، هسې نه چې ډېره پوره تان پیسې درکړي او سبا ورځې بیا په هغه تان کې عیب یې خیرې کوي. ابن خریف وایي زما پلار چې کله را تان ورکړه نه دی دلال وی صحیح ده، او کله چې یو قافله روانه وه د بغداد د علاقې نه، نو په هغې کې یو سړي کپړې اغستې، نو دی دلال چې کوم دی احمد ابن حبیب په ده باندې دا کپړې خرڅې کړې. ماښام سړی راغی، دلال زما پلار له پیسې ورکړې، پوره پیسې ورکړې. نو زما پلار ورته هلکه را کم عیب چې و دا عیب جنم بیا دا کپړه را تان تا هغه عیب هغه مشتری اغستونکي د ښکاره کړی وی هو خو زما بالکل یېرو، ورته یې په چارې خرڅ کړی دی، یاره د بغداد د طرفه یو قافله وه نه پرې لار روانه وه، نو زما پلار یو اس ته ور وخته تیز رفتار اس او په منډه روان 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 ډېر اوږد سفر نه وروسته هغه قافله بیا مونده. کله چې قافله را لاندې کړه ورته یې هلکه یو تان یوه کپړه چې دی نو داسې یو کس در خرڅه کړې وه، یو کس را مخکې شوي او کپړه ما را خرڅه کړې وه، خو د مشتري سره غم پیدا شو، غم ور سره پیدا شو که څه زما عیب چې دی نو دې سړي ته دې بایا ته ښکاره شو، دی زما په عیب پسې را پسې دی. دی ورغې ورته یې کپړه چې تا اغوستې و نو دې کپړه کې یو تان و د هغې د منځ نه تار وتی و، د هغې هغه کپړه عیبجنه وه، لہذا زما چې کوم دلالو نه هغه ستا نه پیسې پوره اغوستې دي نو زما پیسې ټولې حرامېدې، لہذا دغه تان قیمت درته زه کمومه، د هغې پیسې واپس واله او د هغې لږ کم غونده پیسې واله. نو دا مشتری په دې باندې پوه شو چې زما عیب خو درته نه دی ښکاره شوی، خپل عیب ورته ښکاره شو. ورته یې په ما کې هم یو عیب و زه خو هغې ویرولم، ته راکه را شته پیسې ټولې راکه. غونډې د کپړې پیسې ترې واغستې، هغې ښکته وغورځولې او تیلې نه نورې پیسې راواغستې وې دا واله. ابن خریف وایي زما پلار تپوس وکړه چې دا کار دې ولې وکړه؟ وی دا یره چې په ما باندې تیره شوه د دې وجې نه چې ما ستا دلال له کوټه روپۍ ورکړې وي، ما عیبجنې روپۍ ورکړې وې، دا لګېدې نه، خو ستا دې تقوا او د الله نه دې یرې دې تا له دا فایده درکړه چې د کوټه او روپو نه ته بچ شې او کره پیسې چې نو دا واخله، ځکه ته په خپل عیب د خپلې کپړې په عیب پسې راغلی او زه د عیب نه بچ کولمه، زما خدا خیالو چې د ځان د عیب نه بچ کړي را پیسې وی پیژندلي. نو الله فرمایل ومن یتق الله یجعل له مخرجا، کم یو انسان چې د خدای نه یریږي او د الله یره در ذهن ته او زړه ته ورکوده شوه، یجعل له مخرجا، الله مشکلاتو کې دله لار اسانوي، بیا لار چې کم دی نو دته مخکې اسانېږي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یتیم ماشوم دی، مور ته وایي علم لزم، ورته یې ښه صحیح ده، نو علم خو خلک بغداد کې زده کوي، هلته مدرسې دي علما دي، او دلته هغه دور کې خو ګاډي نه و چې بس کې کېنولی وی، کرایه بس والا له ورکړی و، قافلې به وي، وی ورېږه چې دا قافلې را جمع شي نو بیا به تا ورسره ولېږم، ځکه یو علاقې ته چې به یو کس دونه نه بتلل چې د بلا کسانو کار به پېښ شو، 20 25 یا 30 په شول، نو بیا به قافلې روانې شوې، ځکه ډاکوانو بیا په لار لوټل یو کس نیم. نو چې کله قافله بغداد ته روانه شو نو شیخ عبدالقادر جیلانی مور ورته وی چې بچیه دې قافلې سره شه او بغداد کې او بیا هلته چا نه تپوس وکړې او مدرسه کې به داخله والې، وی صحیح ده، لږه خرچې وله ورکړې دا جب کې کېده، او بیا ولې د املا سره بره پرې کمیس کې داسې روپۍ چې دی نو دا کېښودې او له پاسې پې کپړه داسې کېښوله او چاپېرې تې ګینده وواله، نو د املا سره داسې وي چې یاره دنې څوک ونه باسي، او چې کله طالبۍ کې ستا سره دا شته خرچه ختمه شو نو بیا به دا پیسې راوالې، کله چې سخت ضرورت په دې ځای کې ما تا د پیسې ګنډلې دي پر املا کې د کپړې سره، نو دی روان دي د شپې او ځای کې پړاو واچو نو ډاکوان رالل، ډاکوانو کسان داسې پلاین کړل، یو یو راځي او تلاشي علي سج ورسره بس اخلي دي ډاکوان، یو بل راولي داسې پلاین کې نو هغه را قسمونه خوري زما سره یې څوم نشي، ډاکوان چې ولټوي پیسې ترې والي، ځکه خلک به اکثر تجارت له تل پیسې به وړي او هغه ځای نه به یې سودا راوړه، نه ټولې ولوټل. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خو ماشوم دی او سیټ ته ولاړ دی، ډاکوان یې نه لټوي،
چې زیاده خو به د پلار سره یا به د تره سره یا به د ورور سره چا سره وی نه یو ډاکو سره ګپ لګی نو پرې سر یې ورله لاس کېښوده ورته یې بچه ستا سره اوسه نشته که نه؟ ولې نشته؟ شته که نه؟ وایي څه در سره؟ وایي پیسې را سره دي که نه؟ وایي کم دي؟ یاره وایي داسې را غوټه غونته کښېني که نه ته لاسوه داسې دې ځای کې چې کم دی نو زما مور ګنډلي داسې کپړه یې پې ایښودې را او داسې چاپېرې تې ګنده تاو کړې را ډاکو حیران شو چېرې دا ماشوم ما خو ورسره ګپ ولګو زما خو په ده باندې دا اعتماد هم نه و چې ده سره به صحیح او دویمه خبره دا چې پرې کم ځای کې را پیسې ګنډلی شوي نو دغه ځای ته د چا ذهن وررسېده یاره وی دا تا څنګه خبره وکړه ویره یو خبره دا رشا رشا مې ځکه وی چې کله زه علم ته راتلم نو زما مور ما ته څه نصیحتونه کړي یو نصیحت یې راته راکړی چې بچه تکلیف د باندې هر څومره راشي د تکلیف پروا به نه ساتې خو دروغ به د خولې نه وباسي نه یاره دا پیسې که مې تاسو درکړی دا پیسې مو غورځولی خیر دی نه هر هم طالبي کېده خو د مور دا خبره غورځول راته ډېر زیات مشکل ښکارېدل په دې وجه مې صفا صفا وي ځان یې د دروغو د ګناه نه بچ کړه نو ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې د الله نه یېرېږي الله ورله مشکلاتو کې لارې چې دی نو دا راوباسي تکالیفونه ورته راویستلو لار راوباسي نه هغه ډاکو د لاس ونې او لاړ خپلو ډاکوانو ته یې تاسو راشئ د ماشوم دا خبرې خو اورئ که نه نه ډاکوانو چې کله خبره واورېدې وی ماشومه د مور خبره دې نه غورځوله وی او وی من خو د رب دشمنۍ ته مټې راښکودي دي بډې راښکودي دي من خو د رب خبره چې دی نو دا غورځو الله فرمایل لا تفسدو فی الارض ځمکې فساد مه کوئ موږ دومره فساد کوو چې قافلې زموږ نه روغې نشي تللی موږ یې لوټو ورته یې چېرته ماشومه روانې مدرسې ته ځم زموږ به هم لاړ شو نو به ډاکوانو توبه ویسته او لوټلی مال واپس قافلې ته واپس که او د وخت لولی چې کوم دی نو علما د ډاکوانو نه جوړ شول توبه یې ویسته نو د الله یره پکار ده ومن یتق الله یجعل له مخرج څوک چې د خدای نه یېرېږي الله تکالیفو کې مشکلاتو کې ورته لارې اسانوي او بیا الله فرمیل ویرزقه من حیث لا یحتسب همدغه د الله یره چې د چا په زړه کې هغه له خو الله د مشکلاتو نه لارې هم راوباسي او ویرزقه من حیث لا یحتسب رزق له هم د هغه ځای نه ورکوي چې د داړو په وهم او ګمان کې هم دی د داسې ځای نه دله چې کوم دی نو دا رزق ورکړي او الله قرآن کې بل ځای کې اعلان وکړه چې څوک زما نه یېرېږي د الله خوف یعنې خوف خداوندي د یو انسان سره او د دې یرې د وجې نه دی ګناه پرېږدي اوامر د الله احکامات سر ته وررسوي الله تعالی بل اعلان کوي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې د خدای نه یریږي یجعل له من امر یسرا الله د په کارونو کې آسانی پیدا کوي د بیا مشکلات نه ګوري الله ورته په هر یو کار کې آسانی چې نو دا پیدا کی رزق کې چې کم دی نو دل آسانی مخکې ما تاسو سره مثال درکړو الله چې انسان پیدا کوي د انسان مکمل رزق د انسان سره لیکي دا انسان نه د دنیا نه اضافي رزق وړی شي او نه د خپل رزق د دنه څوک کموي خپل رزق یو انسان پوره کوي او بیا وځي خو ما تاسو سره یو مثال درکړو چې الله رزق انسان له ورکوي خو د انسانان دوه قسم لري الله تعالی په دوو طریقو سره رزق ورکوي موږ وکتل یو هغه چرګ دی چې کورونو کې خلک ساتي او د شپه چې کوم دی نو غولي کې چرته ګیرونې په سر کې وکي کله چې را چرګ ته ذبح کوي نو تاله نیونه درکوي ته په دې سي نو هغه په هغه طرف باندې ځغلي د مالک ته انسان مکمل نه ورسپارلی او کله چې بیا مالک حمله وکړي نو دی چغې وباسي اوس مالک دغه چرګ له هم رزق ورکوي سهار ورله غنم کوډګۍ نه دا چرګان راوباسي او غنم یا څه نورې دانې ورته راسي وکري نو را دانې لاړ شي سال ته وخو کې نښتي سخټو کې ونښلي سره یو ګټې د لاندې نه نو سهار چې کله را پرېږدو 9 بجو پورې را چرګ بیا ګرځي او دانې ځان له راغونډوي ځان پې سري سري او یو هغه چرګ دی چې دا خپل مالک ته مکمل طور باندې تسلیم را پنجرې چرګ پارمي چرګ نو مالک دله دانې داسې نه نو استخا چې را په کاڼو بوټو کې نښتي بلکې راسي یو لوښې پنجره کې ایښود هغې کې ورته خولې مخې ته راسي ایښودي نو بس دی ملاسي او هغې نه ټونګي وایي او دانې خوري او دی خوا بل لوښي کې ورسره اوبه چیرې نو دا پرتي نو بس ملاسي او کله شونډ دې خوا کې مخ وکړه دانې خوري او کله اخوا کې په ځای باندې ملاس دی او دې خوا چیرې نو دا اوبه څکي همدغه شان ترې انسانانو دوه قسمونه دي تاله هم الله رزق درکوي دی بل هم الله رزق ورکوي دیندار له او ګناهګار
دا دواړه به خپل رزق د دنیا نه چیرې نو دا وړي خو د یو لی الله داسې ورکوي چې ورزق من حیث لا یحتسب د داړو په وهم او ګمان کې هم نه په اسانۍ سره او درې بل رزق الله وکړي نو څوک لګیا شګو کې خوړ کې ځان له ګټانو په یخ کې رزق راوباسي د باجره او د شګې په شکل کې څوک چې کم دی د چا د رزق دوه درې نوړۍ تلې امریکې ته رسېدلي نو هلته به سیرې لاړ شي د چا رزق چې کم دی نو بل بل ځای ته رسېدلی نو د دنیا په ګټونو کې دی ګرځي یو کال دو په یو ملک دو کال دوه په بل ملک خپل رزق چې دی نو داسې تکلیف سره راغونډوي نو الله فرمایل ومن یتق الله څوک چې د خدای نه یریږي یجعل له من امر یسرا الله دته په ټولو کارونو کې که د رزق مسله ده او که بله مسله ده الله دته اساني را پیدا کوي او الله یو بل اعلان وکړه زه دې پورې خبره کوم چې خوف خداوندي د انسان زړه ته الله یره راشي نو دا انسان د ګناه نه هم بچ کېږي نیکو طرف ته هم مایله کېږي نو الله د سره پارسګي بیا اساني هم کوي الله بل څه اعلان وکړو ومن یتق الله څوک چې د خدای نه یریږي یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا الله ګناونه هم ریجي ویعظم له اجرا الله اجر چې کم دی نو دا سیوا کوي دا بله مسله او بل ځای کې الله تعالی اعلان کوي ان تتقوا الله ای انسانانو که تاسو د خدای نه یریدئ یجعل لکم فرقانا الله به تاسو له فرقان درکړي فرقان وایي څه ته دا الله یو داسې نور چې دا ستا زړه ته ور واچوي چې دا فرق راولي په حق او باطل کې ته بیا په باطل نه ورپسې کېږي راستا سره فرقان دی الفارق بین الحق والباطل حق او باطل کې بیا ته فرق کولی شي چې دا حق دی او دا باطل دی دا صحیح دی او دا غلط دی زما تلل په پسې صحیح دی زما فایدهمند دي او زما تلل په پسې چې کم دی زما خساره ده الله د انسان پر زړه کې داسې یو نور ور واچوي کم یو انسان چې د خدای پاک نه یریږي او یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم الله پاک ستاسو ګناونه ورېږي ستاسو ګناونه چې کم دی نو دا وبخي دغه شانتې دا د انسان لپاره لازمي رشي د الله خشیت د الله یره چې کم دی نو دا په خپل زړه او ذهن باندې دا غالب کړي نو دا انسان د ګناه نه ځان بچ کوي اوامرو طرف ته ورې رواني نو دا د الله ولی وګرځېد او بیا د ټولو نه لوی اعلان چې الله کړی دی دا د مرګتیا اعلان الله کړی دی یو کس دی دا د ملک بادشاه دی یا چې دی او بل داسې لوی عهده باندې دی او یو غریب سړي باندې لاس راواچوي چې دا خو زما دوست دی او ملګری دی دا غریب به څومره خوشحالی الله ذات د داسې کس سره الله د خپل معیت او د مرګتیا اعلان کړی څوک چې د خدای نه یره کوي الله فرمایل واتقوا الله واعلموا دا الله نه ویریږي او پوه شي ان الله مع المتقین الله تعالی ملګری او دوست دار متقیان او یریدونکو دی څوک چې د الله نه یریږي و چې الله دې دوست شو نو نور څه د خدای نه غواړي په دې وجه باندې محمود غزنوي د ده وزیر هغه واقعات زه کله کله تاسو ته بیانومه د ایاز یو ډېر هوښیار وزیر دی یو پیره چې کم دی نو شکایت وکړو نورو وزراو وی محمود غزنوي د ایاز سره محبت ساتي او موږ خو ټول یو شانتي وزرا یو محمود غزنوي ور یو موقع به ګورم تاسو به زه پوه کړم نو یو پیره اعلان وکړه لکه څومره وزرا چې دي نوکران یې ټول راغونډ شي چې راغونډ شو محمود غزنوي اعلان وکړه لکه مخامخ دا کمره ده او دا چې بیت المال دی پرې کې هر قسمه خزانې پرتې دي تاسو د چې کم دی نو لږ ساعت دپاره اجازت ته ورشئ چا چې بس باندې لپاسه لاس کې خو دغه به د هغی خپل کور ته به وړي بس دا خبره کول د محمود غزنوي نو خلکو ودنګل نه خو د بادشاه دربارونو سونه پکې هم پراته وه چاندي هم پراته وه نقدي هم پراته وه هر څه پکې نه چا په سونه باندې لاس کېښود او چا په چاندي باندې لاس کېښود چا په نقدي روپو باندې لاس کېښود او ایاز ولاړ دی او د کسانو ته ګوري او خاندي د بادشاه په خوا کې ولاړ دی کله چې وزرا ورغلل مکمل ټولو چا په سلاس چا په سلاس چا په سلاس خلک ګوري چې د ایاز به چېرته ځي او دی به په کوم ځای باندې لاس ږدي یا به څه قبضه کوي راغی د بادشاه په سر باندې لاس کېښود نور وزیرانو پورې وخندل وایي کلی په لیوني پورې خاندي او لیونی په کلي پورې خاندي نور وزرا وخندل ورته یې د بادشاه په سر باندې څه کوې ځکه دې خوا خو موقع وه اعلی اعلی څیزونه پراته دي سونه ده چاندي ده نه دی نور وی د ایاز لیونی دی ایاز وی تاسو لیونی تاسو چا سونه قبضه کړه بل څه خو نشي قبضه کولی که نه بس دا صرف سونه ده
چا چاندي قبضه کړه هغه بل څه خو نشي اخیستی نغدي که نه، چا نغدي باندې لاس کېښود. ما یې په یو داسې جامع ځای باندې لاس دمه چې دا هر سره زما شي. نو د حکومت خو د دې بادشاه دی، کله چې بادشاه زما شو دغه سونه هم زما ده، چاندي هم زما ده، او دا رعایه هم زما دي، او دا هر سره ځمکه هم زما ده، هر سره زما دي. نه محمود غزنوي کسانو ته یې وس راشوي، تاسو چې وایئ چې دی د ایاز سره محبت ساتي، ایاز دا قبیلې والا سړی دی، وایي د ده ذهن ته ستاسو ذهن کله وررسي. نو خبره ما دې پورې کوله چې د الله معیت او د الله مرګتیا دا د الله نه په یره او خوف کې پرته ده. الله فرمیل واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، واعلموا ان الله مع المتقین، پوه شئ الله د یریدونکو سره دی. کم خلک چې د خدای نه یریږي الله له هغو ملګری دی. نو چې الله ستا ملګری شه او ستا شو نو نور د خدای نه څه غواړي؟ دا په څه باندې د الله د معیت میلاویږي؟ دا د الله نه په خوف او یره باندې میلاویږي. ما ورته ویلي چې د الله خوف او یره به ذهن ته څنګه راځي؟ د الله مطابق علم زده کوي، قرآن ته کښېنئ، د الله مطابق علم زده کوي. د هغې مثال مې هم درته ورکړی او دغه بانګي او د بادشاه خبره ده. کله چې د خدای پاک علم ستا ذهن ته راغی نو تا ته پته ولګي چې الله تعالی څومره لوی طاقتور ذات دی. اوس یې ته پېژنې نه، په دې وجه باندې د الله علم زده کول، نو خوف او یره به ذهن ته راشي. نو دغه خوف چې کوم دی ستا دپاره داسې واګري، دا تقوا ستا دپاره یو داسې واګرې چې همیشه دپاره تا د ګناه نه بچ کوي او نیکۍ طرف ته یې راکاږي. الله کامیابی هم پرې کې ښودې ده. قرآن کې الله اعلان کړی دی چې کامیاب سړی هغه دی کوم چې زما نه یېرېږي، د چا په زړه کې چې زما نه یېرئ. الله فرمیل فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، د الله نه ویرېږئ د عقل خاوندانو، لعلکم تفلحون، دپاره چې تاسو کامیاب شئ. کامیابیږي انسان اله چې د خدای یره او خوف د الله تعالی عظمت د انسان چې دی نو دا په زړه کې. او الله قرآن کې په دې باندې نور هم داسې انعاماتو اعلانونه کړي دي. الله فرمای زما رحمت چې کوم دی رحمت خداوندی، دا رحمت خداوندی به هم هغه څوک حاصلوي په چا کې چې یره زمانه پرته وي، څوک چې زمانه یېرېږي. الله قرآن کې وفرمیل، الله تعالی د قرآن تذکره کې وهذا کتاب انزلنا مبارک، دا یو عظیم کتاب دی مونږ نازل کړی برکت والا دی. فاتبعوه، خلکو د دې پیروي وکړئ د دې قرآن. او الله فرمایي واتقوا لعلکم ترحمون، او د خدای نه ویرېږئ د پاره چې په تاسو باندې رحم وشي. نو د الله رحمت او رحم چې کوم دی نو دا خلکو د پاره کوم چې د الله نه یېرېږي. واتقوا لعلکم ترحمون، تاسو د خدای نه ویرېږئ د پاره چې په تاسو باندې رحم وشي. قرآن کې الله تعالی چې کوم دی د خپل نور چې زما نور دا د چا سره، زما رحمت چې کوم دی نو دا د چا سره، زما مغفرت او بخنه دا د چا سره. الله فرمایل یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا الله د الله نه ویرېږئ، اتقوا الله د الله نه ویرېږئ، وآمنوا برسول، او دغه په رسول باندې ایمان راوړئ. یؤتکم کفلین من رحمت، الله تعالی به غبرګ رحمت تاسو له درکړي. نو پته ولګېده چې د الله غبرګ رحمت هم دغه خلکو دپاره چې د خدای نه یره کوي. ویجعل لکم نورا، تاسو له به خدای پاک خپل نور درکړي، تمشون به، چې د هغه نور په رڼا کې به تاسو ګرځئ را ګرځئ. ویغفر لکم، او تاسو ته به ستاسو ګناهونه چې کوم دی نو دا معاف کړي. والله غفور رحیم. الله په دې یو آیات کې د تقوا سره درې خبرې چې کوم دی نو دا وتړلې. رحمت په زما ستاسو سره، دغه شانتې زما یو نور به ستاسو سره، او بل چې کوم دی نو زما مغفرت او بخنه چې کوم دی نو دا به ستاسو سره. الله ځای په ځای اعلانات کړي. نو دا تقوا یعنی دا یره د خدای پاک نه، دا خوف خداوندی، دا داسې یو څیز دی چې انسان د ولایت مقام ته چې کوم دی نو دا ورسوي. تاسو چې قرآن کله کولاو کوئ نو په اوله صفحه باندې تاسو ولیدل الله فرمیل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا کتاب چې دی ذلک الکتاب لا ریب فیه، پرې کې څه شک نشته. الله فرمیل هدن، دا قرآن هدایت ته خو د چا دپاره للمتقین، دا خلکو دپاره چې د خدای نه یېرېږي. نو کوم یو انسان چې د خدای نه یېرېږي پته ولګي د قرآن هم دغه انسان دپاره هدایت دی. وایي یو سړی د خدای نه یېرېږي نو ته قرآن روزانه ورته اول نه تر اخره پورې وایه که نه، په مفهوم او مطلب باندې پوه که نه. دله چې د خدای نه یره نشته نو دله به څه فایده ورکړي. نو دا قرآن هم دغه خلکو دپاره هدایت دی چې د خدای یره دا په ده باندې چې نو دا غالي وي. او بیا قرآن کې الله تعالی یو بل اعلان کړی دی چې نیک اعمال د کم یو انسان قبلی. الله فرمایل انما یتقبل الله من المتقین، الله چې کم دی نیک اعمال قبلی دا هم د متقیانو نه قبلی. کم یو انسان چې یو نیک عمل کوي د خدای د یرې د وجې نه کوي، د الله خوف او یره چې دی نو پر انسان باندې راتواري، الله د دغه انسان اعمال چې کم دی نو دا قبلی. په دې وجه باندې
موږ د ګناو نه را بچ کېدو اسباب بیانول چې انسان ځان د ګناه نه بچ کوي د هغې مختلف اسباب دي. یو د ټولو لوی سبب په هغې کې دا راووته چې د یو انسان په زړه کې خوف خداوندي. الله فرمیل والله ولی المتقین، خلکو زما نه ویرېږئ. کم خلک چې زما نه یېرېږي نو زه د هغه دوست او ولي ما. قیامت په ورځ باندې به ګورئ د خدای دا یره تاسو له فایده درکوي. کم یو انسان چې دنیا کې د خدای نه ویرېد د ده زړه او میلان به کېږي ګناه طرف ته، خدای به فوراً چې کوم دی نو سوچ کوي چې علم تعلم بان الله یرا، انسان تا ته پته نشته خدای تا ته ګوري. وهو معکم اینما کنتم، هغه الله ستاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو، او د خدای د یرې د وجې نه دا ګناه ترکه. نو الله فرمیل یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. د قیامت په ورځ باندې به دغه یریدونکي خلک دا چې د خدای نه یره کوي الله ته به بطور میلمانه چې کوم دی نو ور مخکې شي. یعنې د قیامت په ورځ به الله میزباني او دغه یریدونکي خلک چې دی نو دا به د الله تعالی میلمانوي. همدغه شانتې الله فرمیل چې تاسو عزت هم په دې کې دی چې تاسو زما نه ویرېږئ. کله چې یو انسان د خدای نه یېرېږي الله د دې انسان د زړه نه د مخلوق یره دا بهر کړي. نو چې کله د یو انسان په زړه کې د مخلوق یره نه نو دا انسان خود به خود په دنیا باندې عزتمند دي. خو چې کله یو انسان د خدای نه نه یېرېده الله د ده په زړه کې د مخلوق یره ور واچوي، او چې کله د مخلوق یره ور واچوي نو دا انسان بې عزت دی. دی بیا یو پسې شاته چمچه بل پسې شاته چمچه کېږي. نو دکه چې د مخلوق نه د یېرېږي د خالق یره در زړه نه ایستلې او خلق ورته ذلت په نظر باندې چې کم دی نو دا ګوري. ځکه الله سورې حجرات کې وفرمیل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې عزتمن هغه کس دی چې هغه د الله په نسبت باندې چې هغه د الله نه ډېر زیات تېرېدونکی. نو عزت هم د الله په یره کې دی. او دغه شانتې الله فرمیل والآخرة خیر لمن اتقى، آخرت بر چا بهتري د هغې خلکو دپاره لمن اتقى چې د الله نه یېرېږي. والعاقبة للمتقین، الله قرآن کې فرمایي اخرنی انجام د هغه انسان به څه چې هغه متقیان د خدای نه یېرېدونکي دي. نو په دې وجه باندې زموږ خبره په دې باره کې شروع چې ګناه دا د انسان دپاره زهر قاتل دی. انسان له پکارداري که د ثواب کارونه دی ډېر زیات ونه کړي، خو چې د ګناه نه دی خامخا ځان بچ کوي. اوس د ګناه نه د بچ کېدو دپاره اسباب موږ بیانول چې یو ځان ترې د انسان ټیم په ټیم باندې مرګ را یادوي، د مرګ مراقبه دې کوي. او دویمه خبره ده چې د الله خوف او یره دا په خپل ځان باندې داسې حاوي کړي او مسلط کړي چې د دې خوف او یرې د وجې نه چې کوم دی د هر قسمه ګناه نه به دی بچ کړي. الله تعالی دې مونږه په خپل حفظ و امان کې وساتي او د هر قسمه منهیاتو نه دې الله تعالی مونږه منع کړي، او کوم چې د الله اوامر د احکامات دي الله دې مونږ په هغې باندې بهترین عاملین وګرځي. واخر دعوانا